Assalamu alaikum dear students and learners. Ali says a special and cordial welcome to you in Ali English Learning Channel. Dear students and viewers, पिछले सबक में हमें मालूम हुआ है कि इंग्लिश लेटर्स को मिलाकर हमें वर्ड्स मिल जाते हैं। वर्ड्स को मिलाकर हम फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस बना सकते हैं। सेंटेंस के 5 अक़साम में से पहला किस्म असर्टिव है। आइए आज देखते हैं कि अमर और जिब्रान किस तरह असर्टिव सेंटेंस के मुस्बत जुमले बनाते हैं। ज़्यादातर काम अमर और जिब्रान ही करेंगे, मैं सिर्फ गाइड करूँगा। आपने भी अपनी कापी और पेन निकाल कर अमर और जिब्रान के साथ एक्टिविटीज़ करने हैं। आने वाले असबाक के लिए आज की वीडियो बहुत अहम है, क्योंकि इस वीडियो में आप बयानिया जुमले के अज्जा की तरतीब, द या दी के इस्तेमाल के बारे में बहुत मुफीद मालूमात हासिल करेंगे। वीडियो पूरी देखकर चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आगे भी शेयर करें। Let's get started. Okay dear Amar and Jibran, now look at these sentences. जमील पेशावर जाता है, हम फर्श पर बैठ जाते हैं, जहाज़ हैदराबाद में उतरता है, परिंदा हवा में उड़ती है, हमीद साहब हमें उर्दू पढ़ाता है। नेक्स्ट सेंटेंसेस, पुलिस अदालत में गवाही नहीं देता है, वो अच्छा तनख्वाह नहीं कमाता है, तुम बास्केटबॉल नहीं खेलते हो, वो हमें मज़ाहिया कहानियाँ नहीं बताता है या नहीं सुनाता है। ठीक है। सलीम दरिया में नहीं तैरता है। तो हमने टेंसेस की में याद कर दिया कि जिन जुमलों के आखिर में ताहे, तीहे और तेहे आते हैं, तो उस टेंस को हम इंग्लिश में क्या टेंस कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। नो मंगता दी उर्दू द जुमलों न दा फतह लगेदा چې ټول جملو اخیری ته تاهه، تهه، تیه وغیره ده، نو دا کم ټنس دی؟ پریزنٹ انډیپینډنٹ. بل اسرټیو سنټنسز منګه سټرکچر وی چې فرست اف آل به منګه دی کې سبجیکټ لګو، بیا به منګ ورب لګو، د ورب نه پس به بیا آبجیکټ لګو، او د آبجیکټ نه پس کوم نور الفاظونه لګو. ٹھیک ہے. نو سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ اینڈ پلس مور ورڈ دا به لګو. خو د آبجیکٹ چې دی نو دا به هم هر جملې دپاره ضروري نه ده چې آبجیکټ دی وي، ځکه چې کله انټرنزیټیو ورب وي بیا به آبجیکټ نه وي. او د مور د پلیس چې دی نو دا پرمننټ نه دی، دا به بدلیږي را بدلیږي. نو سبجیکټ او ورب دی ته به موږ ډېر زیات سوچ کوو. اوس د دې ټولو جملو د آخري پہچان نه موږ ته دا پته ولګېده چې دا پریزنټ انډیپینډنټ دی. نو په پریزنټ انډیپینډنټ کې موږ سټرکچر سے یاد کړو چې په دې کې به کوم ورب یوز کوو؟ ویری گڈ. په دې کې به فرست فارم آف ورب یوز کوو. نو اول به موږ په دې جملو کې کارکونکي ګورو، د هغې نه پس به موږ فرست فارم آف ورب یوز کوو. نو سینټنس نمبر 1 دی، جمیل پشاور جاتا ہے. جبران ٹیل می واٹ از د سبجیکٹ؟ جمیل کارکونکي چې دی نو هغه جمیل دی. ٹھیک شو. نو جمیل چې دی نو هغه کارکونکي دی، او امر یو ویل هیو ټو سرچ د ورب جانا. دا غینه پس پشاور کو، پشاور میں اوس به مونږ گو ته ګورو. که گو ټرانزیټیو ورب نو بیا به د دې آبجیکټ زمونږ سره وي، خو که گو انټرنزیټیو ورب نو بیا په دې کې آبجیکټ نه وي. نو گو چې دی دا انټرنزیټیو ورب دی، په دې کې آبجیکټ نشته. نو دا پشاور کو اور ورډز دي. سمجھ گئے؟ نو مونږ به د دې سټرکچر مطابق د ټولو ناول څه ولګو؟ سبجیکټ. ولګوه جمیل. اوس سوار ورب زموږ څه دی؟ جانا دی. د جانا دپاره به کوم ورب یوز کوو؟ گو. ټول وربونه وایه. گو وینډ گان گوئنګ. اوکې. گو وینډ گان اینډ گو. اوس د دې نه به کوم یو راوالو؟ فرست فارم آف ورب راوالو. نو زه به دلته ولیکم څه؟ گو. جمیل گو. اوکې. بیا د آبجیکټ پکې نشته او مور ورډز کې پاتې شو پشاور کو. نو سو لیکم ټو پشاور. چې جمیل گو ټو پشاور. جمیل گو ټو پشاور. Is this sentence grammatically correct? No sir.
ځکه چې مونږ په پریزنټ انډیفینټ کې یاد کړو چې که سبجیکټ شي شیټ او واحد نام دا اوس ویس دا هغه سره به د ایس یا د ایس اضافه وکړو نو څه وکړو کریکټ ای اس سره د ای ایس اضافه وکړو ځکه چې د ورب نه آخري ته زموږ سره او دی او او په هغه ای ایس والا ګروپ کې دی نو څه به شي جمیل گوز ٹو پشاور جمیل گوز ٹو پشاور سو ہم پرس پر بیٹھ جاتے ہیں اسی جملے میں آپ نے سبجیکٹ تلاش کرنا ہے کیا ہے سبجیکٹ کا مدد ہم دے سو ہم از دا سبجیکٹ اوکے یو ول ہیو ٹو سرچ دا ورب بیٹھ جانا بیٹھنا ہاں سو ٹیل می دا ورب ان انگلش سر سٹ I have told you that I will not accept only one word for verb from you. سر سٹ سیٹ سٹ Sit, sat, and sitting. Okay? Yes. Sit, sat, and sitting. This is the verb. The total now will be subject to lago. So bo lago. We bo lago. Dagay na pas ba na the tense come out verb body. پس No so lago. وی سٹ We sit. Okay? Sit دا سے verb دے چې په دې کې object نه بیٹھنا ها intransitive verb دی نو object نشتا او په more words کې زموږ څه پاتې دی پرش پر Yes, sir. نو د پر preposition د پاره سره راځي آن on او پرش ته څه وایي فلور good so we sit on floor we sit on فلور floor this is the sentence اوس وګوره جبران تره له جواب راکا چې د ایس یا د ای ضرورت شته ولګم کو نه لګم سر نو سر نو سر ځکه چې سبجیکټ نه هی دی نه شي دی نه اډ دی نو واحد نوم دی نو د دې وجه نه به د دې سره نه لګي اوکې ناو سینټنس نمبر 3 جہاز حیدرآباد میں اترتا ہے یس کین یو ٹیل می دا سبجیکٹ ان دس سینٹینس سر جہاز جہاز گڈ واٹ از جہاز ان انگلش تو ایروپلین اے ای آر او پی ایل اے این ای ٹھیک ہے ایروپلین از دا ورڈ فار جہاز یس سر اوکے ناؤ یو ول ہیو ٹو سرچ دا ورب واٹ از دا ورب آ رہا آپ بتائیں اترنا اترنا لینڈ لینڈ او لینڈ لینڈ لینڈڈ لینڈڈ او لینڈ land is the first form landed and landed is second and third form of landing so land landed and landing سب سے پہلے سبجیکٹ دا ایروپلین زه بدلته ایروپلین ولیکم ایرو پلین پلین بیا بچ دینو د ورب ولګم سو سر لینڈ لینڈ ٹھیک شو اوس لینڈ کوزیدل دا هم انټرنزیټیو ورب دی Yes. کوز شو کوزیدل معنی مکمل کوي کنه چې کله معنی مکمل کوي دا به انټرنزیټیو ورب نه په دې کې هم د ابجیکټ ضرورت نشته مور ورډز کې به راوړو سو حیدرآباد یس سر میں ہاں Yes, sir. نو حیدرآباد میں دا پارا وصول کم ان حیدرآباد ان حیدرآباد ایچ وائی ڈی ای آر اے وی اے ڈی ڈی دا شو حیدرآباد اوس راله خبره د اے ان د استعمال یس سر تاسو ته ما ویلو چې کله هم یو عام نوم خو د هغې سره چې هغه دغه ها یس سر د دې لفظ ضرورت راتو نو موږ به سره څه لګو سر د به لګو سمجھ گئے چې اے کو خو اے یا ان به لګو خو چې کله هغه یا دغه ونه بیا به سره د لګو اوس که دې جملې ته موږ سوچو کو چې جهاز په حیدرآباد کې کوزیږي یس نو عام د ټولې دنیا جهازونه په حیدرآباد کې نه کوزیږي او خاص هغه جهاز په حیدرآباد کې کوزیږي نو د دې د هغه لفظ د پاره یا دغه جهاز په حیدرآباد کې کوزیږي نو د دې لپاره به موږ د اضافه وکړو نو دا به څه شي د ایروپلین لینډ ان حیدرآباد ها جمله ګرامیټیکلی ټیک ده که څه غلطي پکې شته واټ ډو یو سے څه غلطي ده سر ایس او دا ای ایس د ایس او د ایس اضافه نه ده شو ایروپلین واحد نوم دی Yes, sir. واحد نوم دی جهاز یس سر نو چې د یو کس نوم دی نو دلته به ورسره د ایس یا د ایس اضافه وشي نو د ایروپلین لینډز ان حیدرآباد شو جمیل گوز ٹو پشاور وی سٹ آن فلور the aeroplane lands in Hyderabad. Now sentence number 4. Parinda hawa mein udti hai. What is the subject? Parinda. What is the verb? Ulna. Ulna. Tell me the verb in English. Sir, flown. This is a new word for you. Okay? Yes, sir. So I'll write it. Yes. FLY is the first form. FLEW is the second form. FLOWN flown Flowing. or flowing. So pronounce it please. Sir,
Fly, flew, flown, applying. So your pronunciation of this word is not correct. Flew. Fly, flew, flew. Yes. What is flew? Fly, flew, flown, and flying. Yes, sir. Fly, flew, flown, and flying. Okay, Yes. that's the correct pronunciation. Show. Hawa mein. نو دا بیا چې د مور ورډ دی ابجیکټ پکې نشته. دا کوم سلور والا جملې چې ولیکلې دا ټولې په انټرانزیټیو ورب کې روانې دي. Yes. نو دا ابجیکټ نشته دی. نو په مور ورډز کې راشو هوا مې. سو اول به مونږه سبجیکټ ولګو. سو ولیکم Sir, bird. برډ مې ولیکو. ګډ. دلته مې ولیکو سو برډ. اوس کو سوار بولګوا Sir, fly. فلای مې ولیکو. اوس هوا مې. نو د مې لپاره کوم پریپوزیشن مونږ یوز کړو وختي حیدرآباد مې. نو دلته چې دی نو دلته هم هوا مې. نو ان او بیا چې دی نو ان. ٹھیک شو. اوس به راشو د ا ان د استعمال ته. Yes. نو ټولې مرغۍ په هوا کې الوزي. دا خو حقیقت دی. Yes. خو دا به الحقیقت وي. ټیک دی چې دلته دا برډ جمع وي. Yes. نو بیا برډز فلای. ټیکو. خو دلته واحد دی. نو دې مطلب چې چېرته یو خاص مرغۍ د هغې ته اشاره ده. Yes, sir. نو دا به خاص شي چې د برډ فلای ان ایر. اوس ایر چې دی نو د دفع قوانین کې یو قانون دا هم دی چې دا به یونیک آبجیکټ اف د یونیورس Yes. په دې کائنات کې چې دا کومه بې مثال او بې نظیر څیزونه دي Yes. یا مظاهر قدرت ورته وایي. د دې نه مخکې به دا استعمالیږي. نو په هغې کې ایر هم دی. Yes, sir. دا په مظاهر قدرت کې دی. نو دا چې دی نو دا د دې نه به مخکې مونږ څه یوز کوو the. نو د ایر. So the word fly in the Yeah. air. Now the sentence is correct or not? No, sir. دلته به sir, bird واحد نوم دی چې د ایسیا دی. Very good. دا word چې دی دا واحد نوم دی. نو دلته به اوس د اس اضافه وشي. نو the bird flies in the air. Sentence number 5 تھا. حمید صاحب ہمیں اردو پڑھاتا ہے. Yes. So حمید صاحب ہمیں اردو پڑھاتا ہے. What is the subject? Tell me please. Sir, Hamid Sahab. حمید صاحب. Good. Yes. حمید صاحب is the subject. Now وہ پڑھا تھا. پڑھانا. پڑھانا. نہ. Can you tell me the word? Yes. In English. read کا معنی ہے پڑھنا. پخپل لوستل. بل ته چې پړاوال کوي نو تاسو زما سټوډنټس یې او زم سیم Teacher. ټیچر. نو ما ته ولې ټیچر وایي؟ تصویر صاحب. زه درته ټیچینګ کوم. Yes, sir. ټیچ ټاټ اینډ ټیچینګ. نو آبجیکټ پکې شته. څه شی دی؟ Sir. دو آبجیکټونه دي. یو همې دی یو اردو ده. Yes. نو چې کله په یو جمله کې دو آبجیکټس راشي نو دا به یو ډایرکټ آبجیکټ وي بل به انډایرکټ آبجیکټ وي. نو چې د سبجیکټ د ټولو ناور د کوم څیز څه واسطه راځي هغه به ډایرکټ آبجیکټ وي. نو دا حمید صاحب چې دی چې موږ ته اردو پړاوی نو ول به د اردو څه کاري Yes. وروسته به موږ ته پړاوی. سمجھ گئے؟ نو دغه ډایرکټ آبجیکټ شو. نو اردو پکې ډایرکټ آبجیکټ شو. همې پکې انډایرکټ آبجیکټ شو. Hamid. Sir Hamid. مسٹر حمید. انګلیش کې به د صاحب د پاره سلپ استعمالو مسٹر. مسٹر Hamid. حمید. اوس کوم ورب دنه غواړي؟ Sir. Teach. ټیچ ټاټ. Yes. نو کوم ولګو؟ Teach. ټیچ. Teach. او ته چې ټیچ ځکه چې مسٹر حمید یو کس نوم دی. نو مسٹر حمید ټیچ. تو دواړه آبجیکټس چې دو آبجیکټ نو ستا خوښه ده چې ته کوم یو مخکې لګې. خدا یو خبره واوره چې کله دی د انډایرکټ آبجیکټ اخیری ته بوته نو د هغې نه به بیا مخکې ټو راځي. Yes. او که ډایرکټ آبجیکټ اخیری ته تو نو بیا به تی نه راځي. Yes. نو مسٹر حمید ټیچ اس. Yes, sir. دلته چې دی نو انډایرکټ آبجیکټ څه چلو شو مخکې راغی. Yes. نو د ټو نه بغیر ولګېدو. Yes. نو مسٹر حمید ټیچ اس Urdu. اردو. او یا داسې ویلی شي چې مسٹر حمید ټیچ اردو ټو اس. Yes. اوکې چې کله انډایرکټ آبجیکټ اخیری ته لاړو نو بیا به د انډایرکټ آبجیکټ نه مخکې به څه لګو ټو به لګو. نو مسٹر حمید ټیچ اس اردو Yes. یا مسٹر حمید ټیچ اردو ټو Us. اس. both are correct. okay. Yes. دا شو affirmative sentences. اوس عمده جملې نیگیټیو ته به چینج کوو. امر Jamil does not go to Peshawar. Jamil does not go to Peshawar. The second one. Sir, we does not sit on floor. We does not sit on floor.
We don't. We don't sit on floor. We do not sit on Floor. floor. We don't sit on floor. We do not sit on floor. Okay. The aeroplane lands in Hyderabad. The aeroplane does not land in Hyderabad. The aeroplane does not land in Hyderabad. The bird flies in the air. The bird does not fly in the air. Good. The bird does not fly in the air. Mr. Hamid teaches us Urdu. Mr. Amit does not teach us Urdu. Mr. Hamid does not teach us Urdu. Very good. Okay, now that's your negative sentences. Dear students and learners, یہ تھے assertive sentence کے مثبت جملے. امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا. اگلے سبق میں ہم بیانیہ جملوں کے نیگیٹو سینٹنس کی پریکٹس کریں گے. دیکھنا مت بھولیے. اللہ حافظ.